رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې للصائم فرحتان، چې چا روژه نیولي هغه ته الله دوه خوشحالۍ ورکوي. یوه خوشحالي چې دا خو چې کله د الله مخې ته لاړ شي او الله په هغه باندې خپل نعمتونه ښکاره کړي نو دی به خوشحاله شي. دویمه خوشحالي د افطار په وخت باندې. محدثین فرمایي چې دا د افطار په وخت خوشحالي چې دا د عمل د تکمیل خوشحالي، یو ښه عمل الله سره ته ورسوي. نو په ښه عمل ترسره کېدو باندې خوشحالي دا د فطرت تقاضا ده. یقینا دا بچي په خپل ژوند کې په یو ښکلې مرحله باندې خوشحالي اظهار کوي. د دې والدین حق لري چې په دې باندې خوشحاله شي. د دې د اساتذهو چې د خپل محنتونو ثمره خپلې مخې ته ویني نو د هغې زړه به هم باغبانه. او چې موږ نن ځان تاسو ترمنځ شمارو نو دا امید لرو چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم رحمتونه د دې ماشومانو د معصومیت د برکته او د الله تبارک وتعالی د کلام د برکته دلته ورېږي، الله به د هغې څاڅکي موږ ته نصیب کړي. زما عزتمندو، په حیثیت مسلمان هر ذی شعور، هر هغه مسلمان چې په زړه کې فکر او درد لري د انسانیت، په دې موقع باندې هغه دا یقینا محسوسوي چې زموږ انساني اقدار روبه زوال دي، موږ انحطاط ته روان یو. دا خبره کېدای شي ما مخکې هم درته کړې، دا سپین ږیري زموږ مشران دلته زموږ سره موجود دي، دوی د دې خبرې ګواه دي چې یو وخت داسې و چې د یو سپین ږیري په مخ کې به ځوان سړي نسوار راچي، د کټ سر ته ناسته خو سوال نه پیدا کېږي. تر دې پورې چې د ځوانانو هر څومره په خپلو کې چې کومه بې تکلفي وه، یو ناشنا سپین ږیري به یې ولیده نو هغې به هر څه پرېښود او د احترام او د هغه مشر د هیبت او د دبدبې لاندې به هغې خپلې سترګې ښکته کړې. دا یو ښکلې دوره وه. کېدای شي موږ لمونځ دونه ښه نه راکړو، کېدای شي د قرآن الفاظ هم موږ دونه ښه نه زده کړي چې اوس څونه ښه راځي، خو دا تهذیب به موږ کې و. باوجود د کم تعلیم نه دا تهذیب و. نن زموږ د منځ نه دا تهذیب روان دی. هر فکرمند مسلمان په دې دردېږي چې هغه کله سوچ وکړي. او زه خبره اوږدول هم نه غواړم، وخت هم کم دی، مخکې څه سفر هم دی او د دې ملګرو داسې دی. خو دا ګڼم چې د دې د اصلاح لار بله نشته سوا د الله د دې کلام. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د آمد مبارک په موقع باندې د عربو معاشره د دې نه زیاته خرابه وه. یاد وساتئ، هغه ډېره بېګړاوه وه. د شعور جنازې وتې وې، د غیرت په نوم باندې خلکو خپل بچي ژوندي ښخول، د خپل سخاوت د اظهار لپاره به جوارې کېږي. عربي ادب راواخلئ، دا ټولې خبرې په عربي قدیم ادبي ادب کې موجود دي. شراب به د خپل سخاوت د اظهار لپاره څښل. دغه معاشره
د دې دا واپسي او دې حتی د زوال د کمال ته رسېدو چې د هغې زمانې تربیت یافته چې نن نوم واخلو نو زموږ جمع په خپله د رضی الله عنه دپاره متحرکه شي هغه کومه نسخه کیمیا وه چې دا معاشره یې بدله کړې وه زما عزتمندو هغه الله تعالی د دې د کلام نه برکت الله د ظلماتو نه د تیارو نه خلق ته هدایت شرافت د انساني وقار رڼا ته راوستي او نن هم که موږ په دې معاشره کې یقینا د اخلاص سره بدلون راوستل غواړو نو نسخه هم اقلا صرف زمانہ او ځای بدل دی نن په مکه مکرمه کې ناست یو په مردان کې ناست نو وخت هغه دی خو نسخه هم اقلا طریقه یې هغه ده او آغاز چې د دې نسخې دی هغه د دې د الفاظو نه دي والذي بعث في الأميين رسولا منهم الله تبارک وتعالى پاغه انپړو کې پاغه خلکو کې چې نه لیکل ورته نه لوستل ورته په هغې کې الله تعالی د هغې نه یو کس پاسه ما اوس د ملګرو سره خبره کوله چې دا رسول منهم چې دی په خپله معاشره کې چې الله تبارک وتعالی چاله په نن زمانه کې علما د خپلو بچو کې ورکړي دا د معاشرې د بدلون ډېر کلید دی ډېره غټه چاره ده ځکه چې هغه د یو ځای سړی دی هغه زما سپین ږیري پېژني هغه زما مشر پېژني زما کشر پېژني هغه زما د مشرانو د مزاج نه واقف دی مولانا عبدالقیوم صاحب دعوت برکاتهم العالیه د الله احسان دی په دې محله باندې هغه د داسې صلاحیتونو مالک دی چې هغه چرته ممکن د دې خدمت وکړي او د ژوند آسودګي به هم پیدا کړي خو الله تعالی هغه په خپله کوڅه کې او په خپله محله کې ستا بچي ته کېنولی دی نو زه وایم چې موږ خاورې روان وکړي ته واچوو او زمونږ دا ماحول که بدلېږي زما عزتمندو هغه به په دقې ترتیب بدلېږي چې د قرآن الفاظ به اول زده کېږي د څومره وخت نه ماشاءالله د نوجوان د خپلې جوانې جذبې سره په دې روح باندې لګیا دی الله تبارک وتعالی دې هغه له د دې ټولو ملګرو را بلکې موږ ټول له الله په دې لاره باندې استقامت راکړي دا څومره یو ښکلې طریقې سره د یو نقطه آغاز نیولې وه او نقطه کمال ته یو تدریج سره روان دی ماته یاد دي چې دې اوس کومه خبرې تذکره کوله چې موږ دې ځای ته راغلو دا ځای یو پلاټ خالي او دلته دې خدایي شروع کړې وه الله تبارک وتعالی څومره لوی احسان دی چې موږ هلته د چت لاندې ناست شو او دا بچي د الله کلام هم دلته ناست او دا د بل ځای بچي نه دي زما عزتمندو زما او ستا د دې محلې بچي دا ماشومان دا بچي چې الله تعالی ښه کړي نو اول به پرې ستا کور ښه شي بیا به پرې محله ښه شي بیا به په دې باندې دا سوسایټي فخر کوي چې دا ښه خلک زموږ د محلې او زموږ د سوسایټۍ دا الله تعالی د دې مدرسې او د دې درسګاه د برکته مو تعالی راکوي چونکې وخت هم مختصر دی د مولانا صاحب هم مخکې سفر دی او دا تقریب هم په خپل ترتیب سره مخکې چلېږي زما یو درخواست اخري دا دی چې زه خپله خبره راګرځوم چې هر هغه دردمند مسلمان چې په زړه کې د امت او بالعموم او خصوصیت سره د دې محلې او د دې علاقې فکر او درس لري نو زما عزتمندو د هغه لار دا ده چې دا درسګاونه ټولو د هغې ملګري کېږي د مسلمان لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم
یا دا خبرې چې دی به معلمي ځکه چې نبی علیه السلام انما بعثت معلما زه استاد مدرس یا به طالب العلم او دریم لاره چې دی به خادم ولا تكن رابع څلورم بدینی چې دی به غافل پروا نه چې کافي ځان لري دا کافي ده او خدا نه خواسته که حوصله شکنی کوي چې مړه دا څنګه راځي نو دا خپل آخرت خرابوي زما عزت او د یو داسې کار مخالفت دی چې په هغې باندې د الله تبارک وتعالی رحمتونه علاقې ته متوجه کېږي نو الله به موږ له انشاءالله اجر هم راکوي او زموږ دا بچي به الله په دقه طرز باندې د دې معاشرې بهترین افراد جوړي ضروري نه ده چې دا د ټول علما جوړ شي خو دا ضروري نه چې دا ټول مسلمانان جوړ شي دا ټول د الله د یېرې خاوندان جوړ شي او د هغې بنیاد زما عزتمندو دقه کار دی چې دا کوم ستاسو بچو تاسو نیولې دی د حوصله افزایي ضرورت دی د ملګرتیا ضرورت دی د ملاتړ ضرورت دی او بنیادي ملاتړ دا دی چې د خپلو بچو تپوس وکړې راشي چې زما دا بچي څه وایي په نن وخت کې د یو مدرس لپاره د ټولو نه غټه د شکایت خبره چې هغه دی چې څوک د خپل بچي تپوس نه کوي چېرې د سبق ووي وي نه وي دی نن راغلی او نو راغلی د دغې نه تاسو آغاز وکړئ چې انشاءالله تاسو دا د زړه غوښې رالېږلي دي دا بچي هم رالېږلي دي نو انشاءالله د خپل جیب مال هم د دې نه نه منې کوي په هغې ملګري تعاون کوئ اصل بنیادي څیز چې دی هغه د دې ملګرتیا ده په عمومي توګه ورکړه الله دې ماله تاسو نه ټول د عمل کولو توفیق راکړي او دا به حیثیت مسلمان زموږ د ټولو د شریکي کار تقسیم کې څوک په استاد څوک په تعلیم څوک په سندري واخر دعوانا